أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورة البقرة اولنی سپاره ده، 82 نمبر آیت ته. الله رب العالمین د جنت والو او د ایمان والو فضیلت ذکر کوي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات او عمل کړی دی نیک، اولئک اصحاب الجنة دغه صفت والا خلق چې ایمان راوړ دی او نیک عمل کړی دی، اصحاب الجنة جنت والدی، هم فیها خالدون دوی با باغی کی همیشه وی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کلا چې واغستا مونږه مضبوطه وعده بني اسرائیل د اولاد د یعقوب علیه السلام نه، لا تعبدون الا الله چې عبادت پنه کوي سوا د الله نه، وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره با احسان کوي، وذی القربى او د خپلوانو سره، والیتاما او د یتیمانانو سره، والمساکین او د مسکینانو سره، وقولوا للناس حسنا او وای تاسو للناس د پاره د خلکو حسنا وینا خستا، یعنی خلکو سره په خسته طریقې سره خبرې کول. واقیموا الصلاة او قیموي مزلرا، وآتوا الزکاة او ورکوي زکات، ثم تولیتم بیا واړې دی تاسو الا قلیلا منکم مگر لږ د تاسو نه، وانتم معرضون او تاسو اعراض کوونکي مخ اړونکي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کلا چې واغستا مونږه مضبوطه وعده د تاسو نه، لا تسفكون دماءکم چې نه به تویوئ وینه تاسو د یو بل، ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ خپل ځانونه، یعنی یو بل. کله به چې په بل باندې واک راغلی نو هغې به یې د کور نه وویستو، من دیارکم د کورونو د ستاسو نه، ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو، وانتم تشهدون او تاسو ګواه یئ. ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه هؤلاء دغه کسان یئ، تقتلون انفسکم چې وجن تاسو نفسونه خپل. الله رب العالمین ته مضبوطه وعده واغسته او الله رب العالمین په دې آیت کې رټنه ورکړي چې تاسو دغه خلک کې چې ما درنه لوزو وعده واغسته نو تاسو څه وکړل؟ تقتلون انفسکم نو وجل تاسو خپل ځانونه، وتخرجون او ویستل تاسو فریقا یوه ډله منکم د تاسو نه، من دیارهم د کورونو د دوی نه، تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان تاسو مدد کوئ د یو بل سره د هغوی په مقابله کې، بالاسم په ګناه سره، والعدوان او په ظلم باندې. وان یاتوکم که چېرته راشي دوی تاسو ته اسارا فدیه ورکوئ تاسو، اسارا قیدیان تفادوهم نو فدیه ورکوئ تاسو د هغوی نه، وهو محرم او حال دا دی چې حرام دی یا حرام شوي دي، علیکم پتاسو باندې اخراجهم وستن د دوی. افتؤمنون ببعض الكتاب آیا پس تاسو ایمان راوړئ په بعضې د کتاب، وتکفرون ببعض او کفر کوئ په بعضو باندې. بني اسرائیلو ته دا خبره ویلې شوې وه چې تاسو به یو بل نه وژنئ، یو بل به د خپلو کورونو نه نه وباسئ، نو دوی به یو بل وجل او یو بل به د کورونو نه ویستو. خو چې کله به هغه بني اسرائیلي د بل چا کیدي شو نو بیا به یې د هغې دپاره فدیه ورکول. الله ورته کې دا وویلو که چېرته دوی قیدیان شي نو تاسو بیا دوی راازادوئ، نو هغې د راازادولو دپاره به هر قسمه پیسې چلونه او هیلې به یې کولې او تر نن تاریخه پورې دا کار کېږي. الله ورته وایي په بعضې خبرو باندې ایمان راوړئ، په بعضو باندې کفر کوئ، دا ستاسو څنګه ایمان دی؟
فما جزاء من يفعل ذلك پس نشته دی بدلا من دا هغه چا يفعلو چې کوي دا کار يفعل ذلك کوي دا کار منکم د تاسو نه الا خزي مگر رسوایی دا فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ويوم القیامت او پرز د قیامت یردون واپس پکړې شي الى اشد العذاب سخت عذاب ته وما الله بغافل او ند الله تعالی به خبر عما دا هغه سنا تعملون چې تاسو عمل کوئ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا دغه صفتونه والا خلقو چې کبیح صفتونه دي بد صفتونه دي الذین ها کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې وای غستا ژوند د دنیا په بدل د آخرت کې فلا يخفف پس پک بنکړي شي عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نه بعد دای مدد وکړي شي ولقد آتینا موسی الكتاب او پتا کې سره ورکړې مونږه موسی علیه السلام د کتاب وکفینا من بعده بالرسل او را لګلیو مونږه من بعده پس رستو داغنا بالرسل نور پیغمبران و آتینا او ورکړې مونږه عیسی ابن مریم عیسی چې زوی د مریم دی البینات اخکارا دلیلنا وایدناه او مضبوط کړو مونږه د لرا بروح القدس په روح پاک سره چې هغه جبرئیل امین دی افکلما آیا پس هر کله چې جاءکم رسول راو بړو تاسو ته رسول بما هغه سو لا تهوا انفسکم چې نخوا خولوا یعنی ما هغه مسلې لا تهوا انفسکم چې نخوا خولوا نفسون تاسو استكبرتم نو تاسو به تکبر کوو تکبر به کو تاسو ففریقن پس یو ډله د انبیاونا کذبتم تاسو دروغجن کړه وفریقن او یو ډله د انبیاونا تقتلون تاسو وجلا نو انبیا چې د الله رب العالمین راغلل او د الله دین راوړو او هغه دین د دوی د خواهشاتو خلاف د يهودو نصارو نو دوی اول کار دا کو چې تکبر وکړو او دویم د هغه انبیاو تکذیب وکړو او بعضی انبیا پکې ووجل وقالو او دوی قلوبنا زړه زمونږه غلفنو پرده کې دي یې معنی دا وقالو او دوی قلوبنا زړه زمونږه غلفنو دا لوخي د علم دي یعنی زمونږه زړه د علم لوخي دي موږ ته چا د علم ضرورت نشته دا ګستاخ خلک بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله تعالی په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون پس ډېر لږ دي هغه چې ایمان راوړي دوی نه ولما جاءهم پس هر کله چې راغلی دوی ته کتاب من عند الله د طرفه د الله تعالی نه مصدق لما تصدیق کوونکی او د هغه معهم چې دوی سره دي وکانو او دوی من قبل مخکې د دینه یستفتحون طلب د فتح به کولو د کامیابی د غالب کېدو علی الذین پاکستان باندې کفرو چې کافران دي فلما جاءهم پس هر کله چې رال دوی ته ما هغه څوک کفر عرفو چې پیژندل دوی کفرو به کفر کوي باندې نو مشرکین مکه یا نور خلکو مشرکانو ته د يهودو دا خبره کوله اوس خزرج والته چې محمد رسول الله اخیری پیغمبر راشي داغه په ابتدا کې موږ تاسو سره جنگونه کوو تاسو باندې الله موږ غلبه راکړي نو په هغه باندې فتح طلب کوله ولعنت الله او چې کله محمد رسول الله رالی نو خې پیجندو کفر په فلعنت الله بس لعنت دی د الله تعالی علی الکافرین په کافرانو باندې بئس ما بد هغه اشتراو چې دوی خرڅ کړل به باغی سره انفسهم نفسونه خپل ان یکفروا دا چې کفر کو دوی بما باغ سباندې انزل الله چې نازل کړ دی الله تعالی بعین د وجه د کینینا د حسدنا حسد یو داسې بیماری ده چې د دې د وجه نه د انبیاء کفر وکړو انبیاء وجل او دا دومره خطرناکه بیماری ده اول ذنب عصي الله في السماء الحسد اولنی ګناه چې په اسمان کې د الله شوی دی د حسد چې شیطان د آدم علیه السلام سره وکړو او اولنی ګناه چې په ځمکه باندې شوی دی هغه حسد دی د قابیل او د حابیل قابیل د حابیل سره حسد وکړو نو اولنی ګناه د ځمکې او د اسمان د حسد دی او دا د هر ګناه جړ دی نو دغه مرض د په يهودو کې او اهل کتابو کې بعین د وجه د حسدنا ان ينزل الله دا چې نازل کو الله تعالی من فضله د فضل خپلنا علی باغ سبانتی علی من باغ جامندی یشاء چې غواړي هغه من عبادی د خپل بندګانو نه الله رب العالمین نبوت بنی اسماعیل کې وګرځاو او ابتدا کې نبوت بعضی خلک دا خبره کوي
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بنو اسحاق کې او دا د مؤرخینو یو ښکاره غلطي ده چې الله رب العالمین دا په اسماعیل کې را لېږلی او د اسماعیل علیه السلام په نسل کې. نو دا قرآن کریم آیت په دې باندې دلیل دی چې الله رب العالمین فضل په بل چا باندې وکړو نو دوی په هغې سره حسد شروع کړو. نو ان ينزل الله دا چې نازل کو الله تعالی من فضل د خپل د فضل نه علی من یشاء په هغه چا باندې چې غواړي من عبادي د خپلو بندګانو نه. دلته کې نبوت مراد دی د فضل نه او د الله رب العالمین رسالت دی. فباءوا بعذاب پس اخته شول دوی په عذاب کې علی عدم د پاسه د عذاب نه وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین د عذاب ته ذلیل کوونکی رسوا کوونکی یا سپکوونکی. واذا قیل لهم او کله چې ویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ تاسو بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړ دی الله تعالی قالوا وای دوی نؤمنو ایمان راوړو مونږه بما په هغه څه باندې انزل علینا چې نازل کړی شوی دی مونږ ته ويکفرون بما وراءه او کفر کوي دوی بما په هغه څه باندې وراءه چې علاوه د هغې نه دی وهو الحق او حال دا دی چې هغه حق دی مصدقا لما تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه معهم چې دوی سره دي. یعنی محمد رسول الله چې څه راوړي دي وحي کومه راوړې ده نو دغه وحي د دغې تورات او د زبور د نورو انبیاو د کتابونو او د هغې نبیانو د شریعت تصدیق کوي. قل فلم تقتلون انبیاء الله ځکه چې تاسو په دې خپلې وعده کې رښتیني یې بما انزل علینا چې موږ ته څه نازل شوي دي الله رب العالمین نازل کړي دي موږ په هغې باندې ایمان راوړو. نو الله وایي قل ورته ووایه فلما پس ولې تقتلون تاسو وژنئ انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکې د دې نه د انبیا تاسو د الله ولې وژل ان کنتم صادقین که چېرته یې تاسو رښتیني خپل په دې ایمان لرونکي خپل په دې وعده کې یعنی په الله باندې تاسو ایمان راوړئ نو بیا دا کار تاسو ولې کوئ. ولقد جاءکم او په تحقیق سره جاءکم راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره دلایلو سره ثم اتخذتم العجل بیا ونیسو تاسو سخی لرا په الوهیت باندې من بعد پس تتلو د هغه نه الله رب العالمین سره ملاقات ته 40 لیلة وانتم ظالمون په داسې حال کې چې وایي تاسو ظلم کوونکي خپل په ځانونو. واذ اخذنا او کله چې واغسته اوچت واذ اخذنا میثاقکم او کله چې واغسته مونږه مضبوط لوزو ورفع د تاسو نه ورفعنا او پورته کومږه فوقکم پورته د تاسو پاسه د تاسو الطور تور غر دا یو غر دی کوهی تور ورته ویل کېږي چې د موسی علیه السلام د الله رب العالمین ملاقات ته خذونی سي تاسو واخلئ تاسو ما هغه وحي آتیناکم چې درکړ د موږ تاسو ته بقوتن په کلکه سره واسمعوا او واورئ قالوا سمعنا نو ویل هغوی سمعنا واورید موږ وعصینا او نافرماني کوو موږ. نو دې نه پته لګي ده چې دا نافرماني دا خبره دی څه وخت پس کړې وه ځکه که چېرته دا خبره دی هغه ټایم کوله نو الله رب العالمین پرې هغه غر راکښته کړی او د هغې د لاندې به دوی چخني شوي وو و دا خبره دی وکړه چې سمعنا یې وویل الله رب العالمین ته خپل عذاب لرې کړو نو وروستو زمانه کې خپل د اعمالو نه یا په بعضې خلکو په ژبو سره عصینا لفظ وي. واشربوا او څکولې شوي وو فی قلوبهم په زړونو دوی کې العجل محبت تسخی بکفرهم په سبب د کفر د دوی. یعنی انسان چې کله کفر شروع کړي نو دی بیا د لوټو او د ګټو او د اونو سره او د نورو شیونو د علاوه د الله نه د هغې سره مینه شروع کړي. قل ورته وایه بئس ما بد دی هغه یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې سره ایمانکم ایمان ستاسو یعنی دا ستاسو ایمان دی چې انزل علینا موږ په دې باندې نؤمن بما انزل علینا ایمان پرې راوړو او بیا داسې عبادت تسخی کوئ نو دا خو ډېر بد کار دی. ان کنتم مؤمنین که چېرته دی تاسو ایمان لرونکي یعنې که چېرته تاسو حقیقي مؤمنان یې داسې کار تاسو نه دی پکار. قل ورته وایه ان کانت که چېرته وي لکم ستاسو دپاره الدار الاخرة کور د آخرت عند الله خالصة په نزد د الله تعالی خالصة سوچه من دون الناس د نورو خلقونه علاوه د نورو خلقونه فتمنوا الموت پس تمناو کوي د مرګو ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني ولن یتمنوه ابدا او هیڅ چرې تمنا نه کوي دوی ابدا همیشه بما په هغه څه باندې قدمت چې لیږلي دي ایدیهم لاسونو د دوی والله علیم بالظالمین او الله تعالی پوه دی په ظالمانو باندې نو دوی تمنا نشي کولی ولې ظلمونه دوی کړي دي او د الله په دین عمل نه دی کړی. ولتجدنهم احرص الناس على حیات او خامخا موبتو دوی لرا احرص الناس
ډیر زیات حریصو لالچ کوونکی علی حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذین او د هغې کسانو نه اشرکو چې شرک کړی دی هغوی یود احدهم خوښوي یو تن د دوی لو یعمرو کاش چې ورکړی شي دوی ته الف سنة زر کاله وما هو بمزحزحه او نه دی دا زر کاله عمر بمزحزحه خلاصونکی د لره من العذاب د عذاب د الله نه ان یعمر دا چې ورکړی شي دوی والله بصیر بما یعملون او الله تعالی لیدونکی دی بما هغه څه لره یعملون چې دوی کوي قل ورته وایه محمد رسول الله من کان څوک چې وي عدو دشمنو لجبریل د جبریل علیه السلام فانه پس یقینا شان دا دی نزله نازلوي دی علی قلبک استا پزړه باندې باذن الله په حکم د الله تعالی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه بین یدیه چې روان دی دین دی وهدن او هدایت دی یعنی تورات او زبور او انجیل او صحف موسی او ابراهیم د ټولو تصدیق کوونکی دی وهدن او هدایت دی و بشرا او بشرا د خوشخبری ده للمؤمنین د پاره د مؤمنانو د قران وحی یو نوم دی هدایت هدن او یو دی بشرا من کانا سوک چې وی عدو دشمن لله د الله د پاره و ملائکته او ملائکو دا او رسوله او د رسولانو دا او جبريل او جبريل د الله و میکائیل او د میکائیل علیه السلام فإن الله پس یقینا الله تعالی عدو للکافرین دشمن دی د کافرانو الله رب العالمین خاص جبريل امین او میکائیل علیه السلام د دوه تذکرہ وکړه ولقد انزلنا فتاکیک سرا انزلنا نازل کړی دی مونږه الیکا پتا باندې آیات بینات واضح آیاتنا وما یکفر بها او کفر نکوي بها بدی سرا الا الفاسقون مگر فاسقان ګناهګار خلک او کلما عهدوا ایا هر کله چې عهدوا عهد بو کو دوی عهدن عهد کولو نبذه نمات بیکو بریکم منهم یوډلی د دوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دوی لا یؤمنون ایمان نه وروړي ولما جاءهم اور کلا چې را بلی دوی ته رسول یو پیغمبر من عند الله د طرف د الله تعالی نه مصدق لما معهم تصدیق کون کی و لما ده غسو معهم چې دوی سره دي نبذا او بغرضبلو فريق يودني من الذين ذاك سننا اوذل كتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهور خپلو شاګانو شاته د خپلو شاګانو كأنهم لا يعلمون لك چې دین وپويږي گویا کې دوی نه پويږي واتبعوا ما تتلو الشياطين او متابعت وکړو دوی ما دا غسو شتلو الشیاطینو چې دستلو بشیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاہی د سلیمان علیه السلام په وخت د بادشاہی د سلیمان علیه السلام وما کفر او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام دا رد دی پاغه چا باندې چې هغه د وکړه ویل شو چې تاسو جادو مزد کوي هغه وایي چې ګور دا سلیمان علیه السلام خو درې خلکو تباقه جادو خودونه الله رب العالمین درو کې په داسې قسمه خلکو باندې او الله رب العالمین د سلیمان اسلام د کفر نه پیږي الله د خپل بندګانو د په خپل کې نو پدې کې نقطه دا ده چې مؤمنه مسلمانه عمل الله د بارک وا تا باندې څوک تهمت تړي او ستا خلاف سازشونه کوي الله رب العالمین به اتفاق کوي الله رب العالمین دې موږ نه کوکاره کوي او الله رب العالمین دې زموږ د طرفنا مدافعات کوي وما كفر سليمان او كفر نو کړی سليمان عليه السلام ولكن الشياطين او لیکن شیطانانو کفروا کفر کړي واغوي يعلمون الناس خودن وکولا خلقتا السحر جادو یعنی جادو به خلقتا خودو وما انزل على الملكين او نو او متابعت بیکاو ما دهغه سو انزل چې نازل کړي شی على الملكين په دو ملائکو باندې ببابل بابل خار کې چې دا په عراق کې دي هاروت و ماروت چې هاروت دیونم هاروت دبنم ماروت دی چې نمونه یو هاروت او ماروت و ما يعلمان من احد او نبخذو دی دوړو من احد یو تن دا حتا تر دې پورې یقولا چې او به ویل دی دوړو انما نحن فتنه یقینا موږ ازمیخ یو فتنه ازمیخ ته ویل کېږي امتحان ته فلا تکفر پس تاسو کفر مکوئ نو سليمان عليه السلام جادو نه خو بلکې سليمان عليه السلام په دور حکومت کې با ملائک الله رب العالمین د جادو دغه د پاره د خلکو ته د امتحانن دار لګري فلا تکفر پتا سو کفر مکوي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې جادو د کول جادو بل تخودل دا کفر دی فلا تکفر پتا سو کفر مکوي او دلته کې یو دویمه خبره د هاروت او د ماروت مبارک راغلی ده چې دا دو ملائکو د الله نه فرمانی وکړه اوس هم دو
عراق کې یو کوی دی ولته کې دی الټا الله رب العالمین ځوان کړی دي نو هاروت او ماروت دا د الله رب العالمین ملائک دي او دا د الله رب العالمین په حکم باندې راغلي د الله رب العالمین د طرف نه راغلي دا په اذن باندې راغلي او د ملائکه په باره کې دا عقیده لرل لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون چې الله رب العالمین نافرمانی نه کوي دا د خلکو منګړت کیسې دي چې هاروت او ماروت د الله رب العالمین نافرمانی وکړه بلکې د ملائکو دا صفت الله په قران کې وایي چې د الله رب العالمین نافرمانی نه کوي یو ملائکه دا جهنم ته نشي یو ملائکه د الله رب العالمین نافرمانی نه کوي وما يعلمان من احد فيتعلمون فازدك ولبادوي منهما داغي دوارنا ما هغسو يفرقون جدائي بيروستلا به باغي سرا بين المرء وزوجه فميز دا خزي او دا خاون داغي وما هم بضارين او نودي ضرر وركون كي به باغي سرا من احد يوتن دا الا باذن الله مگر بحكم دا الله دا بجادو کی اثر هم الله رب العالمين اچي وهم دا امتحان دیو ويتعلمون او ذکر وکول اکثر چې محمد رسول الله باندې جادو شوی ما يضرهم هغه يضرهم چې نقصان به ورکو دوی ته ولا ينفعهم او فائدہ باندې ورکول دوی ته ولقد علموا او په تحقیق سره علموا معلوم دوی ته پته و دوی ته لمن اشتراه چې خامخا چې واغستا ماله اشتراه ويغست دا جادو یعنی خپل کو وزده کو ما له فی الاخرة نبوی د لپاره په آخرت کې من خلاق صحیحا ولا بئس او ډیر بدی ما هغه څو شرو به انفسهم چې خاص کړل دوی به باغی سره انفسهم خپل ځانونه لو کانوا یعلمون کاش که دوی پیدا ارمان چې دی پویدل په دې خبره باندې چې دا د لپاره د نقصان ذریعہ ده ولو انهم او کچرتا یقینا ایمان راوړي وي دوی وتقوا او ځان بچ کړي وي د الله رب العالمین د هغه امتحان نه چې په هغه سره انسان کفر کې پریوزي لمصوبه من عند الله نخام خاص ثواب من عند الله د الله په هیڅ خیر دا غوړه دي لو كانوا يعلمون ارمان چې دوی پوهیدلې یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والا لا تقولوا مویتاسو راعنا لفظ راعنا وقولوا انظرنا او ویتاسو انظرنا وګوري مونږ ته واسمعوا یا لحاظ وکړه واسمعوا او وریتاسو دلته کې یو قاعده الله رب العالمین ذکر کوي چې کوم یو شیز دو نمونه لري دو معنی لري یو معنی صحیح وي او بل معنی هغه صحیح نه وي دغه شیونو نه ځان ساتل پکار دي لکه اوس راعینا یو معنی دا زمونږ لحاظ ساته او يهود به دا خبره کوله راعینا لیم بالسنتهم خپل جواب تاوله الله رب العالمین ورته وي چې تاسو دا موي ولي مسلمانانو صحابه خو به راعیناوي زمونږ لحاظ ساته خو يهود به دا سوي څنګه بيزوګره اوس یو ټکه دې معنی دوه ده الله رب العالمین دې منو کړه دغه رنګ هغه نمونه چې هغه دوه معنی لري هغه نه ځان ساتل پکار دي چې یو معنی صحیح وي او یو روان وي لکه عبد النبی غلام رسول غلام حیدر اکثر زمونږ پښتانو دغه نمونه کړي نو عبد النبی خادم د پیغمبر یو معنی صحیح ده خو یو معنی غلطه ده عبد معنی بنده دی او چې په کوم یو لفظ کې دوه معنی وي یو صحیح وي یو غلطه وي دغه رنګ زنده‌باد همیشه د پلان کې ژوند دی وي دې معنی کې داسې الفاظ نه ځان ساتل پکار دي چې یو معنی صحیح لري او بل معنی خرابه الله رب العالمین داسې قسمه الفاظ ویلنا مونږ ساتلیو چونکه مونږ صرف لفظي ترجمه ده دی وجه باندې باید نو صرف اشاره کوو وقول انظرنا او وایتاسو انظرنا لحاظ ساته زمونږه واسمعوا او اوریتاسو وللکافرین او دفار د کافرانو عذاب علیم عذاب دردناک دی ما يود الذين نخوخوي الذين حاكسانوا كفروا كافرا دي من أهل الكتاب دا أهل كتابنا ولا المشركين أو المشركاننا أن ينزل عليكم داتي نازل كريشي عليكم پتاسو باندي من خير خير من ربكم دا طرف درفتاسنا والله يختص برحمته او الله تعالى خاص کوي هغه برحمته خپل برحمت سره من هغه څوک شاو چې غواړي هغه والله ذو الفضل العظيم او الله لوی فضل والده ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کړمږه من آیت دیو آیتنا او ننسها یا هیر وغیلرا نأتی بخیر منها رولو منگا غورا منها داغینا او مثلها یا پشانت داغی مختصرا دا خبره چې په قرآن کې درې قسمونه داسې دي ناسخ او منسوخ په باره کې یو دا چې د قرآن کریم آیات بعضې د هغې حکم هم او لوستل هم منسوخ شوي وي دویم
هغه چې د هغې حکم منسوخ وي او آیت نه وي منسوخ، او دریم هغه چې آیت منسوخ وي او حکم نه وي منسوخ. علم تعلم ان الله آیت نه پوهیږي ان الله چې یقین الله تعالی علی کل شیء قدیر، پارسیز مانتی قادر دی یعنی قدرت لرونکی دی. علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله چې یقین الله تعالی له داوا په اختیار کې دی ملک السماوات والارض، بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې، وما لکم او نشته ستاسو لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولی نه څوک دوست ولا نصیر او نه مددگار. ام تريدون آیتاسو اراده لري اے امت محمد رسول الله ان تسالو دا شي تاسو کوي تاسو رسولکم د تاسو د خپل پیغمبر نه یعنی محمد رسول الله نه، کما لک سرنګ جي سو اله تاسو کړی شو موسی علیه السلام نه من قبل مخکې دینا. ومن يتبدل الكفر بالايمان او سوق چې بدلوي کفر لرا په ایمان سره فقط ول سواء السبيل، په تحقیق سره گمراه شوه د نیغې لارې نه. ود كثير من اهل الكتاب خوخوي ډیر د اهل کتابونه، ود یود ویل کېږي خوخول ته د زړه خواهش، ود د زړه خواهش ته دغه معنی کو ود خوخوي کثیرونو د دې تعلق د زړه سره وي، کثیرون ډیرو من اهل الكتاب د اهل کتابونه لو يردونکم کاس چې واړوي هغوی تاسو لره من بعد ایمانکم پس د ایمانونو تاسو نه کفارن کفر کوونکي، ولی حسدا من عند انفسهم د جهت تک حسد د دوینا من عند انفسهم چې د دې بنفسونو کې دی، من بعد پس داغینا من بعد ما پس داغینا تبینا چې واضح شو یا ښکاره شو لهم الحق دوی ته حق فعفو بس عفو کی واسفحوا او مخواړوي یعنی درگذرو کوي او دین خپل مخواړوي حتی یاتی الله بامر د ډېر مصداقات دي حتی تر دې پورې یاتی الله بامر چې راوړي الله تعالی خپل فیصله یعنی جاری کوي الله خپل فیصله. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر شی باندې قادر دی. واقیموا الصلاة او قیموي مستاسو، وآتوا الزکات او ورکوي زکات، وما تقدموا او هغه چې مخکې لګلې دي تاسو لانفسکم خپل ځانونو لپاره من خیر د خیر نه تجدوه او بمومي تاسو هغې لره عند الله نزد الله تعالی څخه. ان الله یقینا الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون تاسو عمل کوي بصیر لیدونکی دی. وقالوا او وایي دوی لن يدخل الجنة هیچ به داخل نشي جنت ته الا مگر من هغه څوک کان هودن چې وي یهودیانو او نصارا یا عیسایانو. تلک امانیهم ورته وایي محمد رسول الله تلک دا امانیهم باطلې اردوګانې د دوی. قل هاتو ورته وایي محمد رسول الله هاتو راوړئ تاسو برهانکم دلیل خپل ان کنتم صادقین که چېرته یې تاسو رښتیني. حدیث کې راځي انما الدلیل علی المدعی چې کوم یو سړی دعوا وکړي نو په هغه باندې دلیل دی، نو دوی دا دعوا وکړه الله رب العالمین ته دلیل وغواړي. نو دا عامه قاعده ده، یو انسان په معاشره کې دعوا وکړي د باندې بیا څه دي چې د خپل په هغې دعوې ثابتولو دپاره دلیل راوړي. نو الله هم دې ته وایي موږ جنتیان یو، الله ورته یې قل هاتو برهانکم راوړئ تاسو دلیل خپل ان کنتم صادقین که چېرته یې تاسو رښتینې. بلا داسې نه ده من اسلم یعنی تش په دعوو باندې کار نه کېږي. من اسلم چا چې اسلم وجهه تابع کو مخبل لله الله تعالی هو محسن او دې احسان کوونکی وي فله اجره په د لپاره اجر د عند الله عند ربه د رب د څخه ولا خوف او نه به وي علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دي غمجن شي. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک